څنګه چې د معدې په مرضونو کې بلکې معدې ته ام الامراض هم وایي، یعنی د بیمارو مور ورته وایي. نو د معدې ډیر زیات تکلیفونه، بلکې کله کله خو زه ډیر هغه تعجب مې هم واخلي. کله کله کلینیک ته یو ماشوم راغله او د هغې ایج ډیر زیات کم و، او زما خیال سره چې 8 کاله یا 7 کاله به د هغې عمر و، او هغې به همدغسې په دې هغه باندې ګوته کېښوله دلته، چې بس دلته کې مې ډیر زیات درد کېږي او دا سوځي او ترخې ترخې اوبه چې دي نو هغه مې خولې ته راځي، او خوراک چې دی نو هغې ته مې زړه نه کېږي، هاضمه چې ده نو هغه مې نه کېږي. نو زه لکه زیات حیرانتیا خبره هم وه چې دا خو لا ماشومان دي، ځکه چې د دوی معده په دې ټایم کې لکه ډیر زیات تیز کار کوي د هضم په لحاظ سره، لکه ډیر زیات تیز کار کوي، دوی ته لوږه هم زر زر لګېږي، د دوی هاضمه چې ده نو هغه هم زر زر کېږي. خو که په دې وخت کې هم لکه وخت 7 کاله یا 8 کاله په عمر کې هم دوی ته د معدې دغسې تکلیف دی، نو دا که مخکې ځي نو دوی ته به بیا څنګه تکلیفونه پیدا کېږي. نو د معدې جمله تکلیفونه که په هغې کې موږ پیپټیک السر واخلو، که په هغې کې موږ د اسوفاګس السر واخلو، یا د دې نه علاوه موږ که د ایچ پایلوري ذکر وکړو، اگر چې هغه د معدې تکلیف د هغې سره جوړېږي، خو هغه چونکې وړه کولمه چې ورته موږ وایو یا سمال انټسټاین چې ورته موږ وایو، په هغې باندې یو بکټیریل اټیک چې دی نو هغه کېږي، او د هغې د وجې نه دا مسلې چې دي نو هغه پیدا کېږي. خو الحمدلله که موږ وګورو نو په هومیوپیتي کې د دې دپاره بهتر علاج چې دی نو هغه موجود دی. که صرف سوانه ده نو د هغې دپاره هم بهتر علاج موجود دی. که چېرته درد دی نو د هغې دپاره هم بهتر علاج موجود دی. که چېرته کې هغه پیپټیک السر دی نو د هغې دپاره هم بهتر علاج چې دی نو الحمدلله په کې هومیوپیتي کې موجود دی. نو زه به دا خبره ډیر په مغه سره وکم چې الحمدلله که موږ وګورو د هومیوپیتیک بنیاد په څو څیزونو باندې دی. هسې خو که موږ وګورو نو الحمدلله که موږ د ریپټري په روټ سره وګورو، یعنی د ډینګي تصور چې دی نو هغه اوس را پیدا شو، او زموږ ریپټري چې دی نو هغه کله لیکلی شوی دی، او په هغې کې د ډینګي دپاره خاص مخصوص میډیسن چې دی نو هغه موجود دي، او د ډینګي فیور یا د ډینګي تبې ذکر چې دی نو هغه په هغې کې موجود دی. نو دغسې لکه جمله تکلیفونه چې د انسان په وجود کې د انسان سره تړلي دي، نو الحمدلله په هومیوپیتي کې د هر هغه دپاره د هر مرض دپاره علاج چې دی نو هغه موجود دی. خو موږ په هومیوپیتي کې دا خبره کوو چې موږ د مرض علاج نه کوو، بلکې موږ د مریض علاج کوو، ځکه چې دغه تکلیف چې دی هغه انسان ته دی، او هغه احساسات، هغه نشانیانې، هغه علامتونه چې دي نو هغه انسان ته ظاهریږي. نو لہذا تاسو کولی شئ چې چېرته ښه هومیوپیتیک ډاکټر سره رابطه وکړئ، او ستاسو د خپلو د دغو تکلیفونو د ازالې دپاره یو ښه قدم چې دی نو هغه اوچت کړئ.